فاتخذتموهم تاسو بمسخره کولې دغه نیکانو خلقو پسې. نو دا یوازې دا قرآن د هغه خلقو دپاره نو، دا قرآن د نبی علیه الصلاة والسلام نه راواخله تر د قیامته پورې به دا یو کتاب وي، او دا حکم به تمامو انسانانو دپاره وي. څوک چې هم د الله د دې بندګانو سپکاوی کوي، څوک د دې رسوایي کوي، څوک چې د دې شیوخو رسوایي کوي، څوک چې د دې لوی لوی علماء کرامو رسوایي کوي، الله فرمایي فاتخذتموهم دوی ته به وویل چې دا سونیولي وو دوی لره دغه نیکانو بندګانو لره سخریا ټوکې سره، تاسو مذاق کوو به دې پورې. حتی انسوکم تر دې پورې چې هېر کړی وو تاسو ذکري زما نصیحت لره. وګوره نن سبا خلک په مذاق او مسخرو کې داسې ورننوتي دي چې بالکل الله یې هېر کړی دی، بالکل قرآن هېر کړی دی، بالکل احادیث هېر کړي دي، بالکل مساجد هېر کړي، مدارس هېر کړي دي. دا ولې دا نن سبا د فیسبوک او د ټیک ټاک سټاران جوړېږي. نو خامخا په هغې کې په عالم پسې خبرې کوي، ته به د ټیک ټاک سټار جوړ شي، ته به د فیسبوک سټار هله جوړېږي، ته د یو عالم سپکاوی وکړې، ته د یو عالم بېعزتي وکړې. نن سبا ډېر غټ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پسې هم خلک لګیایي، هغه پرې خلک مسخرې کوي. الله اکبر. حتی انسوکم ذکري تر دې پورې چې تاسو هېر کړو نصیحت زما یاد مو نه کوو، او الټه به مو په علماو پسې خبرې هم کولې. وکنتم منهم تضحکون تاسو وایئ چې په هغې پورې به مو همیشه مضحک کوو، خنداګانې به مو پسې کولې، یاره داسې خبرې وکړه داسې یې وکړه، مذاق به مو کوو. انی جزیتهم اليوم بما صبروا الله فرمایي بېشکه زه به نن ورځ تاسو ته بدله دوی ته بدله ورکوم د نن ورځ بما په هغه څه صبرو چې د خلکو صبر کړی و. نو کو دوی پسې خلک مذاق کوي او مسخرې کوي، هغې جواب نه ورکوي، هغې صبر کوي. څه وایي؟ وایي دا مذاق یوازې موږ پسې نه کېږي، دا کنځل یوازې موږ پسې نه کېږي، دا په پیغمبر علیه السلام پسې هم شوي وو، دا ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها پسې هم شوي دي، دا په جلیل القدر صحابي حضرت ابوبکر صدیق پسې هم کېږي، حضرت عمر پسې هم کېږي رضی الله تعالی عنهم، په تمامو صحابو امیر معاویه رضی الله عنهم پسې کېږي. دا لوی لوی جلیل القدر صحابه دا چا پرې نه ښودل، دې وخت علما به دا خلک څه پرېږدي، خو دا خلک صبر کوي. الله فرمایي موږ به دې ته جزا چې دا ورکو انهم هم الفائدون الله فرمایي یقینا دوی چې هم دوی دا خلک کامیاب دي. قال کم لبستم دې کافرانو